نو شیخ ادریس صاحب یو ډېر د دې علاقې یو ډېر دروند سړی و. هغه د دهشتګردۍ یا د دغې ناسور ښکار شو. هغه چې کمې ته به مجاهدین ویل هغه بیا دهشتګرد شو، شهید کړی شو. نو هغې باندې چې څومره مفسوس او مذمتو کې کم دی. نو سهیل افریدي راغلی، هغه د شیخ صاحب په جنازه کې شرکت وکړو. بیا هغه په درېیمه باندې راغلی، هغه تقریر هم وکړو، تاسو اورېدلي. هغه وایي چې یاره دا د بند کمرو د فیصلو نتیجه ده. او شیخ صاحب سره د ډیرو خلکو مینه وه، د صوبې ګوټ نه ولا خلک راتلل. او د شیخ صاحب دا کم قاتلان چې دي دې کې څوک سهولتکار دي، څوک پکې هر قسمه چې انوالو وي، هرې طریقې نه چې غت روکاږي. او شکیل بشیر خان صاحب د امن طرف ته راځو، چونکې بدامني د ډېر وخت نه زمونږ د ملک دی، خصوصا زمونږ د صوبه په دغه اور کې سوځي. او دغې بیا مونږ ټوله چارسده ودرېدو. د سیاست نه بالاتر که مونږ سوچ وکړو، شیخ ادریس صاحب یو ډېر د دې علاقې یو ډېر دروند سړی و. هغه د دهشتګردۍ یا د دغې ناسور ښکار شو. څنګه ګڼئ چې امن به په دې معاشره کې څنګه راځي او څوک به په دې کې کردار لوبوي؟ ګورئ جی، څو پورې چې د عوامي نیشنل پارټۍ تعلق دی، مونږ خو بار بار تاسو زمونږ بیا زه ویم چې زمونږ د لیډرشپ بیانونه وګورئ چې پکار دي چې مونږ په دې خاوره باندې د امن دپاره کار وکړو. دا خو مونږ بار بار ویل چې پردي جنګ کې لاول چې په 79 کې کور شروع شو، نو زمونږ مشرانو دا خبره کوله چې دا د 82 جنګ دی، دې کې تاسو مه انوالو کوئ رشیا انویژن ور افغانستان. ایگزیکټلی. نو خو هغه خبرې ته چا غوږ کې نه ښودو. همدغه شانتې د ټولې دنیا نه خلک راغونډ شو د مذهب په نوم، د اسلام په نوم. او هغې وخت نه د بدقسمتۍ نه دغه شروع دی. بیا د 9/11 نه پس پالیسي بدل شو. هغه چې کمې ته به مجاهدین ویل هغه بیا دهشتګرد شو. او بیا په ملک کې دماکې شروع شوې، خودکش حملې شروع شوې. نو دې دپاره جي زمونږ ټولو دپاره یو مشترکه طور باندې چې هغه زمونږ مذهبي جوماتونه دي، زمونږ سیاسي جوماتونه دي، دې دپاره مشترکه طور باندې جدوجهد پکار دی. او تاسو ته به رایاد وي چې کله د APS پیښور هغه واقعه وشوه، نو ټول سیاسي جوماتونه چې هغې کې هر سیاسي جومات مذهبي جومات هغې کې شریک و. او هغوی مشترکه طور باندې اکشنل پلان جوړ کړو چې د دهشتګردۍ د مخنیوي دپاره به دې نیشنل اکشن پلان باندې پکار دی چې عمل وشي. نو اوس هم زمونږ مشران اکثر د عمل خان بیان راشي چې پکار دی چې په نیشنل اکشن پلان باندې عمل درآمد وشي. خو د بدقسمتۍ نه چې دوی څه پلان جوړ کړو، په هغې باندې عمل درآمد چې په 2-3 پوینټس باندې دوی کم عمل درآمد کړي به یې ګویني، زیات تر هغوی په نیشنل اکشن پلان باندې دوی په خپله هر د سیاسي ګوند د مشر دستخط پې هر پې اګري شوو، خو د بدقسمتۍ نه هغې باندې عمل نه کېږي. نو چې زه اوس هم ویم چې د نیشنل اکشن پلان باندې عمل درآمد وشي، نو کافي حده پورې په دهشتګردۍ باندې قابو کیدی شي. او زمونږ دې صوبه کې د بدقسمتۍ نه بدامني ده. د دې لم راځم دلته اصل کې د 12-14 کالو نه داسې خلکو حکومت دی چې هغوی د خپله صوبه سیریس اخلي نه. هغوی دا فیل کوي نه چې زمونږ دې صوبه کې دهشتګردي ده، زمونږ په دې صوبه کې بدامني ده. دې دپاره څه اکشن پکار دی، څه حکمت عملي پکار ده. بس هغوی خو 2 کاره دي، یا بس فلانکي ځای کې جلسه کوو او خان رها کوو، او دویم بس ښه په پیسو باندې لګیا دي، کمیشنې دي، او یو شیز کې هر شیز کې هم نوکری خرڅوي، هم پوسټینګز په پیسو کوي. بس هغوی خو دغې باندې دا ورته پته نشته چې زمونږ جنوبي اضلاع کې بالکل ریټ ختم دی. دا خو ښه دی کله ناکله هغه ځای خپل عوام او هغه لوکل خلک راپاسي او د امن دپاره پاسونو کې، خو غم چې حکومت ورسره مرسته ني، نو هغه خو داسې نشي کامیابېدی. نو د بدقسمتۍ نه د PTI حکومت چې دریم ځلې دی چې PTI حکومت پکې سنجیده و،
نو کافي حده پورې به زمونږ د صوبه کې امن هم راغلو. او بیا څنګه چې تاسو ویل شیخ صاحب بل مخکې ورځو کې نن یې غالبا څلورمه پنځمه ورځ ده چې هغه کم طریقې باندې شهید کړی شو، نو هغې باندې چې څومره مفسوس او مذمتو کې کم دی. او خدا بالکل دی کې دا د حکومت او د سیکیورټي ایجنسیز بالکل یو ناکامي ده. دغه کې خو شک نشته چې موږ په جنوبي اضلاع کې د ماښام نه پس وی پولیس هم نه روزي، هلته رټ نشته. کلیام تاسو په سوشل میډیا ګورئ، په ټي وي ګورئ، هلته چې څه حالات دي هغوی له څه توجه نه ورکړل کېږي. او دا مورو چې د پی ټي آی د هر حکومت غړي وزیرانو دغه هغوی باقاعده بیبته ورکوله. اوس دغه پوینټ لراتلم، نیشنل اکشن پلان کې یوه دا خبره وه چې ټیرریست ارګنایزیشنز ته به څوک فنډینګ نه کوي to choke financial resources یا financial funding to terrorist organizations. اوس چې کله ستاسو د سټیټمنټ مطابق چې یو وزیر صوبایي وزیر یا وفاقي وزیر کې د دې هغه وفاقي ګورنمنټ ته اشاره کوئ، نو چې کله دې بته ورکوله دوی ورته فاینانشل فنډینګ کو، نو دا خو په خپله باندې دغه نیشنل اکشن پلان په خلاف ورزي شوه. زه خو همدغه وایم که نه چې بدقسمتی نه په نیشنل اکشن پلان باندې هغه عمل درآمد نه کیږي. او د پی ټي آی حکومت باندې دا بالکل بلیم دی چې د دې وزیران او هغه ایم پی ایګان باقاعدګۍ سره بته ورکوي. نو چې کله ستا مشران بته ورکوي نو عام ولس به د هغې نه څه داسې مطلب اثر واخلي یا به هغوی څه ځان سیکیور فیل کړي. نو بله خبره دا ده چې زمونږ حکومت دغه له سنجیدګي نشته د پی ټي آی د حکومت. پکار دی چې لا اینډ آرډر باندې د هغوی ډېر زیات دغه توجه وه. او بیا د شیخ صاحب دا واقع چې شوی دی خو ګوره جي دا خو امن و امان مسله ده، دا خو د صوبایي حکومت 100% د هغوی مسله ده. او پکار دی ځکه چې آی جي د وزیر اعلی لاندې دی، چیف سیکرټري د وزیر اعلی لاندې دی، سپیشل برانچ د وزیر اعلی لاندې دی. ټیک ته زمونږ دلته سیکیورټي ایجنسیان هم دي، د هغوی هم پکې قصور چې زه ووایم چې نه دی نو دا به غلط وي، نه د هغوی هم پکې قصور دی. د شیخ صاحب دا واقعه ډېره د خفګان واقعه ده. او بالکل دا به صرف دا واقعه نه چې حکومت سنجیدګۍ مظاهره ونه کړه نو خدای مکه داسې واقعات به مونږ بار بار وینو. تاسو وویل چې صوبایي حکومت سنجیده نه دی، نو سهیل افریدي راغلی، هغه د شیخ صاحب په جنازه کې شرکت وکړو. ویل کېږي دا چې د هغه د غني خان روډ نه تر پښپو باندې دې ځای پورې راغلی دی. بیا هغه په درېیمه باندې راغلی، هغه تقریر هم وکړو، تاسو اورېدلي. هغه وایي چې یاره دا د بند کمرو د فیصلو نتیجه ده. نو تاسو څه وایئ چې دې ځای کې ماته خو سنجیده ښکاري، خو تاسو څه وایئ چې دغه سیاسي پوینټ سکورینګ یې کوو؟ ګوره جی جنازه کې شریک کېدل هغه خو هر چا د شیخ صاحب چې کله شهید شو نو هغې سره هره پارټي چې کومه وه هغه پې خفم وه او ډېر زیات افسوس اظهار یې کړو. او شیخ صاحب سره د ډېرو خلکو مینه وه، د صوبې ګوټ نه وله خلک راتلل. دا خو 100% یو سیاسي سټنټ و، سیاسي سکورینګ یې کو. د قصد خلکو ته چې ځان له ویډیو جوړه کړي چې زه پیاده راغلم، پیاده به دې خامخا راتلو چې هلته لاره بنده وه. هغه دومره خلک وو چې دې به په هوا چې هلیکاپټر کې خو دې نو راغلي او په ګاډي کې راغلي، هغه لارې بندې وې نو چې په اوږه خو نه شو راوستی. هغه ته هلیکاپټر استعمالولو اختیار وکړه نو په کار چې هغې کې بیا راغلو خدای خواسې هغه سیاسي سکورینګ دپاره چې زه خلکو ته شو کړم چې زه پیاده راغلم. او ګوره جي اصلي خبره دا ده چې وزیر اعلی ته او بند کمرو کې خو ته دغې خلکو سره ملاو کېږي، او بندو کمرو کې خو تا دغې خلکو سره میټینګونه کړي، په تا خو د خپلې پارټۍ خلک ګوتې اوچتوي چې ته کمپرومایز دی، تا باندې د عمران خان خور دغه دی باور نه کوي، تا باندې د پارټۍ داسې ما اورېدلي چې مراد سعید ورته بل ورځ ډېر سخت میسج کړی دی چې ته خو څه دپاره راغلی وې، ته خو تا خو ویل چې زما به صرف یو مقصد وي چې عمران خان به رها کوم.
او ته خو دلته په مزو باندې کله وی چې روجه ده او کله وی چې ګرمي ده او کله وی دا چل دی. تا خو د عمران خان د رهایی دپاره هېڅ قسمه دغه ونه کو. او دویمه دا خبره ده جي چې دې وخت کې د په دعاو په تقریرونو کار نه کي، عملي کار پکې ته صوبې چیف ایگزیکټو یې په کار دی چې ته زر ته زره کوشش وکړي او د شیخ صاحب دا کم قاتلان چې دي دې کې څوک سهولتکار دي، څوک پکې هر قسمه چې انوالو وي، هرې طریقې نه چې غته روکاږي او ته د صوبې په امن و امان باندې توجه ورکړې. دا نه چې ته تصویر دپاره کیلومیټر مزل وکړي او خلکو ته وایي چې اوهو ما ډېره توره وکړه. هغه خو ټولو خلکو لارې بندې وې، درې څلور کیلومیټره پیاده مزل یې کړو. نو صرف او صرف ټول سهیل افریدي خو هغه د ګنډاپور صاحب ریکارډ هم مات کو په دې اکټینګ باندې، په دې لاپو باندې، او خلک سیریس نه علي. سر دې کې یوه خبره ستاسو نه ځان په یو سوال ستاسو مخې ته ږدمه چې داسې خو چېرته نه دي شوي چې دهشتګردۍ سیاسي رنګ اخیستی دی. کله چې د ګنډاپور وخت نو ویلی کېږي دا چې هغه طرف ته به طالبان ښکاره کېدل یا دغه خلک به ښکاره کېدل. چې کله سهیل افریدي راغله نو په باړه کې د دوی ښکالو وشو نو د دوی بیا یو د پی ټي آی یو مرکزي رهنما دی، نوم رانه هېر شو، خو د هغه یو بیان و چې یاره دا په هغه وخت کې چې کله ګنډاپور وزیر اعلی و نو د هغه په حلقه کې به ښکاره کېدل، اوس چې سهیل افریدي وزیر اعلی شنده په حلقه کې ښکاره کېږي. مطلب یې دا و چې لکه دا صرف د دې د کارکردګۍ د ناکامه کولو لپاره داسې کېږي. نه جي مونږ هر شي ستا دغه وایي کانسپیرسي تیوري باندې یقین کوم نه، دا دوی ناهلي ده. او ما درته وویل که نه چې په دې صوبه کې د امن و امان حالت خراب دی. او بیا تاسو بل ورځ د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کله د شیخ صاحب تعزیت له راغلو، دعا له راغلو، او هغه چې کوم تقریر وکړو نو هغې کې خو هر څه واضحه شو. شیخ مولانا صاحب په ډېر په ښکلي الفاظو کې، ډېر ښکلي انداز کې هغه د شیخ صاحب هغه چې کوم شهید شو د هغې هغه باندې خبرې وکړې، د څه د وجې نه شهید شو، په هغې باندې دغه وکړو، تنقید وکړو او ښه پوره برپور انداز باندې د هغې جواب ورکړو. او دا د مولانا صاحب ډېر ښه، زه وایم چې ډېر ښکلي تقریر یې وکړو، ډېرې ښکلې خبرې وکړې په دغې موقع باندې. نو او بیا هم وزیر اعلی دا خو ټول د وزیر اعلی بیا هم چې په هغې اکشن نه علي، هغې باندې توجه نه ورکوي چې ستا په صوبه کې څه کېږي. او دغه په خلک راغلل، په موټرسایکلو کېناستل، هغه خلک څنګه ووتل؟ دغه دا ستا د حکومت مطلب ناهلي ده که نه؟ ته د چیف ایگزیکټو وې، ته د لا اینډ آرډر ذمېوار یې، نو څنګه مطلب 4 کسان په موټرسایکل باندې راغلل او دا چلو شو بیا او غیب شو؟ څنګه غیب شو؟ دا ستا حکومت دی. نو زه درته وایم چې وزیر اعلی صاحب خو نان سیریس سړی دی او دغه بس ښکلې تقریرونه جذباتي کوه او صوبه تباه شوه، صوبه کې څه کارکردګي نشته، او بس دغه تقریر دی او جذباتي خبرې دي، او بس دعا د عمران خان ته کوي چې دغه په نوم باندې د یونین کونسل د لیول نو نن وزیر اعلی. صحیح. یو څیز کریډټ خو ورکړه، اټ مین چې په پی ټي آی کې جمهوریت شته دی چې دا هغه سړی چې هغه د یونین کونسل الیکشن نشي کولی وزیر اعلی. جمهوریت خو دا خو د هر لیډرشپ دغه زه وایم، زما دا مطلب دی چې دا ووټ چې کم دې صوبه کې اغشتلی شوي دي نو دا صرف و صرف د عمران خان په نوم اغشتلی وي. ټیک ده، هغه تفصیل ته نه ځو چې دې کې څومره کار شوی دی په عمران خان باندې، څومره اسټابلیشمنټ هغه تیار کړي دي، کم کم جنرالان پکې شریکو، درنای په کم مقصد باندې کړی وه، بیا پکې د پریس او د میډیا څه کردار او څومره هیرو کړو، مسیحه کړو، نو هغه خو هغې کو شک نه کو. خو دلته خو دا منو که نه، هغه عمران خان بیا هغه انګلیش کې یو ورډ دی ډیماګوګ، هغه د عمران خان دپاره ډېر ټیک فټ پې راځي چې عمران خان بیا دلته د خلکو دغه فیلینګز نه، د خلکو دغه جذباتو نه هغه فایده واغشته او دلته بیا مطلب خلک ځان پسې، او خاص کر جذباتي خلک، ځوانان خلک. زما د خبرې دا مطلب دی چې دلته کم د پی ټي آی ایم این ایز شوي دي، ایم پی ای شوي دي، دا صرف او صرف د عمران خان په نوم شوي دي.